ول پکار دي خو توبه به درته چې توبه وپېژنه. زمونږ او ستاسو خلک صرف غوږونو راښکلو ته توبه وایي. غوږونه راښکه بس توبه دې وشوله. توبه ځکه چې توبه وایي څه ته تارک نادم عازم دا درې شرطونه پکې څلور شرطونه دي خو دا درې غټ شرطونه د هرې توبې دپاره قربان شمه دا شرط دی تارک نادم عازم. یو چې کله ته توبه وباسې نو قربان شم د پوره پرېښودلو اراده به دي چې بس یا الله پاکه دې نه بعد به بیا دا ګناه نه کوم. په دې شرط باندې به توبه وباسې سخت به پښیمانه شي په دې باندې. دویم شرط پښیمانتیا به اختیار کړي چې یا خدایه پاکه ناپوه یم بس یا الله ربه خطا رانه شوې ده معاف مې که بعد یو به ګناه به پرېږدي او قربان شم بل به په هغې باندې پښیمانه شي. او بل عازم د نه کولو به کلکه اراده وکړي چې خدایه پاکه دا ګناه به بیا د سره نه کوم بس دا دې شرطونو باندې به خپله توبه راوړي پرېږدي پښیمانه به شي. او حضرت صاحب آینده دپاره به د نه کولو کلکه اراده او کلک عزم به وکړي. او دا ځان سره یاده وساته خو د حقوقو سره تعلق و نو قربان شم هغه به ادا کړي. کو حقوق العباد دی او کو حقوق الله دی. کو حقوق العباد دی د چانه اغلا کړی ده چانه ډاکه کړی ده لہذا نقصان در رسولې ده چا اول به ورشه د هغه نه به معافي وغواړي هغې نه بعد به الله جل جلاله معافي وغواړي. الله پاک به دې معاف کړي. حقوق العباد بغیر د دې نه نه معاف کېږي. ګوره او کو حقوق الله سره تعلق اوم یوازې په توبې باندې کار نه کېږي. اول د هغې کوشش به وکړې منځونه درنه قضا شوي دي اول به د منځونو قضا راوړې بیا به حضرت صاحب د هغې نه بعد توبه وباسې. روجې دې پرېښوستې دي اول به د رجوع قضا راوړې بیا به د هغې نه بعد الله پاک طرف ته توبه وباسې. پوهېږې که نه پوهېږې دا چې یو پیره انسان مونځ قضا که خو دې 1 کروڑ پیرې وایي چې خدایه توبه 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 و حضرت صاحب معاف کېدل دا نشته. ولې نشته دی؟ ځکه معاف کېدل نشته چې دې تعلق د حقوقو سره دی. هله به دې معاف کوي چې دې قضا راوړي او د هغې نه بعد بیا وایي چې خدایه پاکه توبه. روجې دې پرېښوستې دي هله به دې الله پاک معاف کوي چې ته د رجوع قضا راوړې او د هغې نه بعد بیا ووایې چې توبه. او که چېرته داسې حرام کار دې کړی دی داسې حرام کار چې تا جمع کړی دی حرام مال دې جمع کړی دی حرام مال به د ځان نه لر کړي د هغې نه بعد به ووایې چې خدایه پاکه توبه. په سود باندې دې مال جمع کړی دی په سود باندې نو د سود دا مال به د ځان نه لر کړي او د هغې نه بعد به ووایې چې یا خدایه پاکه توبه. مګه کوي کې پرېوته مګه او مرداره شوله پکې. د شریعت دا حکم دی چې د 20 نه واله 10 پورې ډولچې چې د ورته راویستلې 20 به راوباسي او 10 کو دې راویستې بهتره ده بس کوې پاک 20 نه 10 پورې. خو دا مګه په دې کوي کې پرته یي که نه 10 نه 100 نه 2000 نه 80,000 برقې ورنه راوباسې که نه خو چې مګه یې تر کمې پورې رابار کړې نه حضرت صاحب دا کوي پاکېږي نه. همدقه مثال د ستا د حرام مال دی چې حرام مال دې جمع کړی دی په حرامه کوټه کې ناست دی په حرام ګاډي کې ګرځي چې دا د ځان نه اخوا کړي نه کو ته 1 کروڑ پیرې وایي توبه 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 قربان شم توبه معاف کېږي نه. پردی ځمکه دې قبضه کړې ده اول به ځمکه واپس کړي بیا به وایي چې خدایه پاکه توبه. په غلا دې کوم څه جمع کړي دی اول به هغه واپس کړي بیا به د هغې نه بعد وایي توبه. سود باندې د شی جمع کړی دی نو قربان شم اول به د هغه سود هغه بنګله ختمه کړي سود هغه ګاډی به ختم کړي رشوت هغه ګاډی به ختم کړي د رشوت بنګله به ختمه کړي د هغې نه بعد به ووایي چې توبه الله پاک به دې معاف کوي. ګوره د دې شیانو خیال زموږ او ستاسو ختم دی ختم. سود د خلکو منافع نومونه ورکړل ګټې نومونه ورته ورکړل هر طرف ته حرام خوري شروع ده. قسم دې کو د حلال او د حرام تمیز کا. رسول الله مبارک بیان فرمایي من اکل لا اکل درهم من ربا اشد من 33 زنیه یزنیها الرجل
چا چې 1 روپۍ د سود وخوړه د 33 زناګانو نه هم زیاته خطرناکه ګناه وکړه. دا زما خبرې نه دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. 1 روپۍ د سود خوراک و حضرت صحابه څومره عظیمه ګناه ده. د دې زمونږ او د ستاسو خلکو تمیز نشته د حلال او د حرام. ډېر لوی احتیاط حضرت صاحب پکار دی. مرګ را روان دی مونږ او تاسو ته، مونږ او تاسو خلکو نه آخرت زمونږ نه هېر دی، قبر زمونږ او د ستاسو نه هېر دی. صرف وایي چې په دنیا کې مونږ او تاسو و حضرت صاحب د خپل مستقبل برابر کړو، د بچو مستقبل برابر کړو. لکه چې څنګه د ستا دنیا مستقبل دی دغسې د ستا قبر هم مستقبل دی. وان ته د مرګ نه ولې نه یېرېږي؟ د مرګ سخته تا ته یاده نه ده؟ رسول الله مبارک بیان فرمایي چې رسول الله مبارک نه تپوس شو چې د مرګ څومره سخته ده. رسول الله مبارک ورته وایي چې د مرګ دومره سخته ده لکه چې یو سړی په 1000 تورو باندې ووخې ټوټې ټوټې کې قیمې کې د هغې نه بعد بیا مړ شي. و حضرت صاحب د انسان ته به څومره سخته رسېږي، دومره سخته ده د مرګ ده، عامه مرګ ده. جلال الدین سیوطي رحمه الله نه نقل کړي چې کله موسی علیه السلام وفات شو، الله جل جلاله ته روح حاضر شو. الله پاک ورته چې موسی علیه السلام مرګ دی وایي څنګه او مرګ حالات وی الله رب د مرګ نه دومره سخته و پیغمبر دی په مخلوق